شي اصل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې غیب لګولو، د نبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې غیب لګولو. هغه دې طریقې سره چې دا یهود کوم دوی دا خبره کوله چې یاره دا الله تعالی په یو بنده باندې هم هیڅ کتاب آسماني کتاب الله تعالی نه نازل کړی، او دا کوم ځای راغلی چې دا موږ باندې انسان دي بیا الله تعالی دا کتاب آسماني نازل کړی وي. نو دا کمکل دوی ته لا یشعرون لا یعقلون دي د وجه نه چې دوی په دې نه پوهېدلو چې دوی وکړه موسی علیه السلام ته الله تعالی کتاب ورکړی او پوڼې کړی و چې د خپلو مقصدونو پر وګرځول، او کومه ډېره حصه وه هغه یې د خپلو خلکو نه پټه کړه عوام نه، او ځان یې به لیکل وکړو او خلکو ته یې مخکې ووځي دا د الله تعالی حکم دی. تاسو هغه نه و کتلی، حالانکې هغه موسی علیه السلام کتاب تورات څه و هغه دوی منل د الله تعالی طرف نه راغلی دی، موسی علیه السلام باندې نازل شوی دی او دا د الله تعالی احکامات په دې کې ذکر دي، په دې طریقې سره یې منل. نو بیا هغه خبرې تاسو کومې ومنلې هغه باندې عمل وکړه، او چې اوس نبي سلام ته دا خبرې کوو وما قدر الله حق قدره، او دوی ونه پېژندل د الله تعالی حق قدره په صحیح پېژندلو سره، اذ قالو چې کله دوی ویلو ما انزل الله علی بشر من شی، چې نه دی نازل کړی الله تعالی په یو انسان باندې هېڅ شی هم. قل من انزل الکتاب الذي جاء به موسی، چا نازل کړی دی هغه کتاب چې ورکړی شوی دی موسی علیه السلام ته، چې هغه نور او هدایت د خلکو دپاره، تجعلونه قراطیسه، چې تاسو دا ګرځولی او په پاڼو کې تبدونها تاسو ظاهرول، او تخفونه کثیرا لغو د خلکو ته ظاهرول او ډېره حصه مدینه پټه کړې وه. وعلمتم او تاسو ته ښیلی شوي غیبي امور ما لم تعلمو، چې تاسو نه پوهېدلو انتم تاسو او نه د تاسو پلران. قل الله تویه د الله تعالی چې ثم ذرهم بیا پرېږده دوی فی خوضهم، څه بحث کوي په دې خبرو کې یلعبونه او لوبې کوي. وهذا کتاب انزلناه، او دا قرآن کریم چې منزل کړی دی برکت والا دی، او دا تصدیق کوونکی دی بین یدیه د مخکینو کتابونو والا، لتنذره دې دپاره چې ته ویره ورکړې القرى اصل د کلي والا مطلب د مکې والا، ومن حولها هغه چې کوم د دې نه چپ چپېره دي، والذین یؤمنون بالآخرة هغه خلک چې هغوی ایمان وړي په آخرت باندې، یؤمنون به او د قرآن کریم باندې ایمان وړي، او هم علی صلاتهم یحافظون او دوی په لمانځه باندې حفاظت کوونکي دي. لمانځه حفاظت دا چې خپلو ټیمونو کې ادا کوي، مختلفو تفسیرونه معنا کوي. ومن اظلم ممن افترا او څوک دی غټ ظالم د هغه چا نه چې هغه ځانونه جوړوي په الله تعالی باندې کذبا دروغ، مطلب نه شرک دی. او قال اوحیا یا دا خبره کوي چې وحی کړی شوی دی ما طرف ته، ولم یوحى الیه او وحی نه وي شوي دې طرف ته د هېڅ شي ولا هم. ومن قال او هغه څوک چې سأنزلو مثل ما انزل الله، زه دې چې زه به راوړم د هغه شان دی چې کوم الله تعالی راوړی دی، مطلب نازل کړی دی. ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت تخفیف اخروي، چې کله ته وکړې دغه ظالمان چې دا به فی غمرات الموت په سختیو د مرګ کې، یعنې په روح وبستنو ټیم کې، والملائکات باسطو ایدیهم او ملایکو به دوی طرف ته خپل لاسونه اوږدوونکي، مطلب اوږد کړي به وي، چې یو دا مطلب چې دوی نه روحونه وبستلو مقصد دی، او کوم ګناهګاري تکلیف سره، یا داسې د ملایک په دې ټیم کې دوی ته به سزا ورکوي کوم فاسق او فاجر وي. اخرجو انفسکم څو باسي نفسان دوی، مطلب روحونه، الیوم نن ورځې باندې تجزون عذاب الهون، تاسو ته بدله درکولی شي د عذاب د ذلت والا، بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، د هغه وجه نه چې کوم تاسو یو په الله تعالی باندې غیر الحق چې هغه ناجیز وي، وکنتم عن آیاته تستکبرون او تاسو د آیتونو باندې تکبر کوونکي. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره ولقد جئتمونا یقینا تاسو به راتلل کوو موږ ته، دې چې معنا یو ده چې تاسو سره د کوم مددګاران دي دا به تاسو سره نه وي، یا دا معنا چې تاسو مال نه به بغیر به رسو، لکه دنیا کې تاسو سره مال و تکبر مو کول باندې نو یو شی هم تاسو نشو راوړلی، څرنګه اول حالت کې پیدا شوي و همدارنګې بیا به همداسې رسو. ولقد جئتمونا یقینا تاسو به راتلل کوو موږ ته فرادا بېله باندې کما خلقناکم اول مره، لکه څرنګه موږ تاسو پیدا کړي وو اول ځلې، وترکتم او تاسو پرېږدو ما خولناکم هغه څه کوم موږ تاسو درکړي وراء ظهورکم د خپل ځانونو نه وروسته. وما نرى معکم شفعاءکم الذین او منکسم د تاسو سره شفاعت کوونکي تاسو هغه خلک زعمتم چې تاسو په دوی باندې ګمان نه کولو چې انهم فیکم
یقینا دا به تاسو سره به شریک وي لقد تقطع بینکم یقینا کټولی به وکړي شي مطلب پرې وکړي شي اسباب د دوی خپل منځ کې وضل عنهم ما کنتم تزعمون او ورک به شي تاسو نه هغه څه کوم تاسو ګمان کول ان الله فالق الحب والنوى دا 13 نمبر دلیل عقلی ذکر کوي یقینا الله تعالی چې شلون کې د دانو دی ونوا او زړی یخرج الحي من المیت روباسي دغه ژوندي د مړي نه او مخرج المیت روباسي مړي من الحي د ژوندي نه ذالکم الله د دغه صفاتونو ولا چې د الله تعالی دین فان تؤفكون كن طرف تاسو وړول شو خالق الاصباح 19 نمبر دلیل عقلی خالق الاصباح شلون کې د سبې دی مطلب رڼا راوستون کې دی وجعل الليل سکنا ګرځول یې شپه آرام د پر والشمس والقمر او سپوږمۍ او نور سره حسابا د پر د حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم دا مقررتیا چې د ازرور او د قادر ذات طرف نه دی هو الذی دار تعالی ذات دی جعل لكم النجوم چې ګرځولې پیدا کړی تاسو د پرستوري لتهتدوا بها دې پر تاسو لري معلومه کو په دې سره فی ظلمات البر والبحر په تیارو د وجې او لاندې کې قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون یقینا موږ واضح بیان کړي آیتونه د پاره د چې قوم څنګه پوهېدونکي وي وهو الذي درت له ذات انشاءکم دا بل دلیل عقلي چې پیدا کړي تاسو نفس واحدانه فمستقر و مستودع چې ځای تاسو قراري ولا او ځای د امانت ورکړي قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون یقینا مو واضح بیان کړي دي آیتونه خو داسې قوم لپاره چې هغه پوهېدونکي وي وهو الذي تعالی هغه ذات انزل من السماء ماء 22 نمبر دلیل عقلي چې هغه ذات تعالی چې راوړي د باران اوبه یعنی باران فاخرجنا به راوباسي په دې سره نبات كل شيء شنکه د هر یو شي ولا فاخرجنا منه او بیا راوباسي په دې سره حاضرا دی ونیله حاضر یل شي اصل کې کوم تیغ سره وباسي ونیله نخرج منه حبا او بیا مو راوباسم د دینه دانې متراکبا لاندې باندې ومن النخل او د کجورنا من طريها كنوان دانیه څغونچې دی ولا ډکې وي او نږدې وي وجنات من اعناب او باغونه د انګور ولا والزيتون او د زيتون ولا او د انار ولا متشابها او غیر متشابه چې دا مشابه وي او غیر مشابه مطلب چې پران کې یو شی خوان کې بدل وي انظر الى ثمره اذا اثمر توقع دغه میوه طرف ته څکا دغه میوه ونسی وینه او د دیو په خوالې ته ان فی ذلکم یقینا دغه صفاتونه را چې دا الله تعالی دی او په دې کې لآیات لقوم یؤمنون او په دې کې دی ادلای د وحدانیت چې د دې قوم پر څنګه ایمان اورونکي وجعلوا لله شرکاء الجن او دې ګرځوي الله تعالی پر شرکا د جنات او خلقهم او دې پیدا کړی دي وخرقو او دې چې بیا جوړوي الله تعالی د پاره